ولی په باره کې راشه وګوره. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی په ځنګل کې دې د خلکو نه وډړې ته چې وفات کېږي بیبي یې ورته ناسته ده په جړا شوه. په دور د جاهلیت کې هغې څه خاص ښځې ساتلې چې هغې به ویر جړا کوله او د هغه مړي به یې ستاینه کوله. یو میدان به یې منه راله. یو زمون د خلکو دا جړا ده، دا غیر اختیاري جړا ده، دا بناوټي نه ده. مولانا عبدالحق رحمت الله علیه والده وفات شو، جنازه پڑاو کړه. دا معین مولوی صاحب هم دیم موجود و. جنازه چې وکړه سلام ګرځېدو نه پس فوراً په عیدګاه کې جنازه منبر ته خو دعا یې کوله. چې دعا یې شروع کړه غریبونیو بیا په لاس باندې لاس په مخ راکړ، سترګونه اوښکې روان شي او ویې ژړل. وی نن زما نوم ختم شو. وی زه چې به ایثار شوم دې به تپوس وکړو چې عبدالحق چېرته تللی دی، ناوخته یې کړ. مولانا عبدالحق صاحب چې به لړ دا به کټ کې وه، ښکته به کېناسته، روټۍ به یې ورته دغه کړه، خوله کې به یې وله ورکوله. وی زما نوم نن ختم شو. نو عرض مې درته دا کړو چې دې بیې په جړا شوه. ابو ذر غفاري جاړې ولې؟ وی جاړم بنا بدې ځنګل کې ستا د کفن بس انتظام کوما او ستا د قبر بس انتظام کوما. ابو ذر غفاري ورته فرمایي، ابو ذر غفاري وی معذور رسول الله نه اورېدلي دي چې زما د یو په صحابو کې د یو صحابي وفات به په ځنګل کې کېږي او د سورو یو دسته به راشي، هغې به د تجهیز و تکفین انتظام کوي او ما ته امید دی چې هغه زیمه. ابو ذر غفاري هغه زیمه دې کې سترګې ورغلې، بس روح پرواز وکړ. بیبي یې وایي په اسونو خلک سواره راغلي. یو نوجوان د اس نه راکوز شو، یو ګوټه ده ورسره، کلاه یې کړه، کفن یې ترې راویستو او قبر وکنستو. هغه ته یې غسل ورکړ، کفن ورکړ، جنازه یې پرېږده، قبر تیار شو. چې مې کتل بیا دا خلک نه و. شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه چې وفات کیږي د شپې بیبي یې ناسته ده، ناڅاپه یو جمګټه را دننه شوه. ښکلې پټکي والي، ښکلې چهرې دي، ښکلې جامې مزېدارې. د شان ورشا کشمیری د کټ نه چاپېر ودرېدی، دعا کوي. بیبي یې وی حیران پاتې شوم چې دې نه ور وټکاو نه ټوخی وکړو، دقه پرې را دننه شو. یې په دې سوچ کې یم، بیا مې دې ډله راغله، دا به د دیوبند علما یي، دا به د سهارنپور علما یي. د شان ورشا کشمیري په وفات به دې ته دومره لویه صدمه وه چې دې اواز کولو ته، غږ کولو ته دقه پرې را دننه شو. وی دې ته ګورم، دا نوراني چهرې دي، پټکي په سر دي. وی دعا یې وکړه، ولا وی یو ساز بعد بیا هیڅوک نه و، میدان خوشې شو. فرشتې وی فرشتې ځکه ستا چې ورکې 1500 فرشتې راشي، 1500 تاله چې خود باډي هغې اړی راړي. ستا د کفن نه مخکې هغې د جنت کفن راوړي او ورته واچي.
حدیث مبارک کې راځي ان من حضره الموت باب ما هم کفن من اکفان الجنه د دې فرشتو سره د جنت د کفنونو هم حنوت من حنوت الجنه د دې سره د جنت د هغه ټولې یا تا کټ روزي تر جنازګاو قبرستان پورې دا فرشتي دورویا ودريږي دورویا او تا ته دعا مکان صحابه قران کریم کې وسو آیتونه تورات نازل په تمام تورات کې څلور آیتونه د موسی علیه السلام د صحابه په باره کې په تمام تورات کې د صحابه مصطفی د حضور پاک د صحابه په باره کې 9 آیتونه دي نه علیه السلام نازل دي په تمام انجیل کې د عیسی علیه السلام د صحابه په باره کې 15 آیتونه دي محمد رسول الله د صحابه په باره کې 12 آیتونه دي 12 زبور په داوود علیه السلام نازل دی خو په زبور کې شپږ آیتونه د داوود علیه السلام په باره کې دي آیتونه د محمد رسول الله د صحابه په باره کې علیه السلام د زبور تلاوت کوي چې مخ یو قتل داسې یو چینجې دی سور مکاشف امام غزالی رحمت الله علیه لیکي او په 13 صفحه یې ګوره په 13 صفحه چې دا څو قتل دی چې کوي چې دا خدای پیدا نه کړي د بس کوي چینجې ورته راوګرځېده او داود علیه السلام ته زما د کار او د ډیوټه تپوس کې د ډیوټ زه د شپې زر کرتا د محمد رسول الله العلماء او زر کرتا تسبیحات العلماء دروازه او دا تسبیح ضرور اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامي وعلى آله وصحبه وسلم او سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد دا تکبیر چینجی وی چینجی موسی علیہ السلام کوهی تور ته لړ ایثار شو د بشریت په تقاضا کور طرف ته توجه راځي چې کور وسهای الله ورته موسی ودی امصاد دا غټوا دا چټانوا چې گزارې ولا کا دوځایش ویلا بل حساب وا چې هغه والا نه پاره کې یو چینجې په خله کې شنه پانه چینجې دې په خله کې شنه پانه ده الا چینجې لګیا دي سوي وی سبحان من یرانی پاکی دا غزات لرک مائنی ویسمع کلامی او زما خبری اوری ویرزقنی او مال رزق راکی ویعرف مکانی او زما مکان پیجنی زما زی پیجنی ولا ينساني او ما يرينا اچيږي ويږي نو د صحابه کرامو د گنبد حضرا سره کنیکشن برابر نن د امت د گنبد حضرا سره کنیکشن کټ دے کټ تاسو ټول ناسي سو خو ثابت کې چې سحر تا مانځه په سل کرته درود ویلې نه په میدان محشر کې د شفاعت څخه تمدار یم دا ولي دا کنیکشن کټ دے کټ
د چا د چا لیډر سره تعلق وي په جومات کې هم د هغه ذکر کوي پلان کې وي چې تراشي او شپې لکه بیګ پلان کې څه فرق دی ډېر خلک دنیا معاملې دي دا به کوي لیډر سره به هم تعلق ساتي منبر سره به هم تعلق ساتي امام سره به هم تعلق ساتي عالم سره به هم تعلق ساتي دا دنیا سره تړلې خبرې دي اسلام تعالی دین نه منې کوي خو د دې سره به دي د ټولو نه ټوس کنیکشن دا د ګمبد حضرا سره چې کم از کم ته د روزې سل کرته درود وای نو مولانا زکریا شیخ الحدیث سهارنپوري لیکي چې یو سړی ډیلی سل کرته درود په محمد رسول الله وي د داسې سړي مرګ به مرګ د شهادت د داسې سړي مرګ به مرګ د شهادت او جز المسالک کې لیکلي مرګ به مرګ د شهادت نو نن د امت کنیکشن کټ دی ځکه مصیبتونه پریشانی ځکه برکات پورته شو او چې کله کنیکشن برابرو دا مشران دا احسان شناس خلقو دا خدمت شناس خلقو دا د ټول خلقو نن مونږه خدمت فراموش کوم یو احسان فراموش کوم یو بے طول خلق طول خطر دا صفات با ال راضی چې د ګمبد حضرا سره کنیکشن برابر وي چې کنیکشن برابر شو د انسانیت د معیار دغه خبرې دي چې ته احسان شناس شي ته خدمت شناس شي او تا سره طول پیدا شي د ځان طول در سره پیدا شي د خپل اعمال طول در سره پیدا شي د چمګاون طول در سره پیدا شي د خپل بچو در سره طول پیدا شي د گاونډي در سره طول پیدا شي او د مشر در سره طول پیدا شي د کشر در سره طول پیدا شي د دوست او د آشنا در سره طول پیدا شي نو کامیاب دی نو دا چند خبرې مې درته وکړې د ایصال ثواب په بنیاد ټول یو ځل الحمد او درې ځله قل هو